پدې کې جی وان خفتم شقاق بینهما کچیر تاسو بیریږي چې په دې دواړو کې په میړو په شزه کې اختلاف ډیر زیات سو فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ودروا یو منصف ثالث د زنانه د خواصه اور یو منصف ثالث د نارینه د خواصه ان یرید اصلاح يوفق الله بينهما کچیر اراده کړی وي د سلیدا الله رب العزت په پدې کې موافقت پیدا کی ان الله كان عليما خبيرا بیشک الله رب العزت خبر پیژندلو اور خبردار دی دا د سورۃ النساء آیت نمبر 15 شم دی دیږي الله رب العزت څلورم حل راوېستي درې مسلې پرون درته بیان کړل زنانه دی بیلاره د نصيحت ورته وکا په مشرانو باندې ورته وکا په ملایانو باندې ورته وکا زنانه دی بیلاره د بستر سنچلا کا زنانه دی بیلاره د لږ ډیر وهل ورکا دا پرون مسله الله وایي چې چیر نه حل کېدل مسله څومره شایسته قانون دی د قران الله وایي چې بیا هم مسله خطرناک سو نه حل کېدل نبی اسانه حل دادی یو سړی د زنانه د خواصه یو سړی د نارینه د خواصه میړه د خواصه هغه دی ودرېږي په دې دواړو کې د فیصله وکړي اوس خو دغه نه پیدا کیږي فیصله ملکان بکی فیصله به د دنیادار غونډه گردان کی فیصله به بدمعشان کی فیصله به هغه خلک کی چې د پیسو د ډوډۍ بغیر بل دنده نه لري دا خلک به فیصله کوي نه عزیزانو نیک نیت سړی وي مقصد به صلح اخلاص بلري د خلکو د کور د آبادیدلو زه څو ځایلت لله میړو د مینې جګړې دي هیڅوک په شي خبر نه دی بس مفتی صاحب دا سره اخلاص کې بس سره جلا کې الله کې ته وګوره قران کې څلور حکمونه دي نصيحت دي بستر ده وهل دي بیا ثالثین دي طلاق خبره دروس پر نه دراغله زموږ وګور اور بل د زموږ ته ځوانان او معاشره پښتنه نه کې چې زما د مینې سره جنجال دي یا داسې حالات دي یا داسې دي یا پردیش می بند ور سره روانه ده مسله پښتنه نه کې بس چې په کوم ورځ په جوش په غوسه کې رالي په هغه ورځ فټ طلاق دي ته وګوره قران څلور مراحل ته کړل لیکن د طلاق خبره قران نه کې ثالثین ودروي نیک نیت ثالثین ودروي حضرت عثمان په دور کې حضرت عاقل او د حضرت فاطمه بنت عتیبہ په مابیس کې ثالثین ودرول حضرت علی هم د دوه خلکو په مابیس کې ثالثین ودرول نیک نیت ثالث پیدا کول خو مصیبت دی اور هغه ثالثین چې دي هغه په دې کې فیصله کوي با اختیار وي مشروط بنئ چې خامخا بس ما په لور په حق کې فیصله کوي خامخا بس ما د زوی په حق کې فیصله کوي کچیر فیصله مشکل د طلاق اختیار هم لري ثالثین چې سره جلای کې دغه هم سنت یو طریقه ده اور د دې جګړو وجوهات چې دي علم او عمل نشته سیرت صحابه په مشکل نشته اور د دې وجه د مور د پلار نه صافي ده د ولور عذاب دی دا هغه مشکل کارونه چې زمشتي په کورو کې دي هغه زمشتي د کورو ګډ ماحول چې دي هغه هم ډیر د جګړو او د فساداتو باعث جوړ دي چې موږ دا ګډ ماحول کې سره وسیږو هغه موږ پر ځان باندې فرض کړی ده قرآن کې الله رب العزت فرمای ان یرید اصلاح یوفق الله بینهما کچیر د دې دواړو د صلح نیت یې جګړه خوستا انتشار خوستا فساد خوستا لیکن د صلح نیت الله رب العزت توفیق ورکړي او د مابیس کې صلح وسی او الله په عرش باندې خبر دی د دې شمس بچاو د پر وظیفه همستا زموږ علما پر دې ډېر مهنت کړ یا لطیف درې واره مقصد منځه بعد وای دعا وکړه الله دې بچاوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل والله درې واره وای په کور کې داخل سه الله دې حفاظت کوي اور سورۃ البقره ختم په کور کې وکړه الله رب العزت د دې جګړو فسادات ز اور یو اخري مسله دا ده همیشه جګړې چې هغه د شریعت پر بنیاد دي د ډوډۍ او د سالن د کپړو پر بنیاد باندې دغه جګړو فسادات د اسلام خلاف دي الله دې